دا خو تخت سلیمان دی او دا ډېر د برکت ځای دی او زموږ استاد مولانا امین الله صاحب راته ویلي وو. مولانا امین الله صاحب دی کاکړ دی مفتاح العلوم کې څه وخت زموږ د درس په دوران کې وو نو ده خبره وکوله ولې سلیمان علیه الصلاة والسلام د مشرق له طرف را روانو د مغرب طرف ته او له ده سره بلقیس هم وه. هغه واقعه خو ډېره غټه ده علما کرام ته او طلبا کرام ته ډېرو ته معلومه ده. نو بیا را روانو بیا چې دلته تخت باندې دلته یې کښېنولی هغه تخت یې کښېنولی و نو بیا بلقیس یې ورته ویلي هم وه چې دغه زه د خپل وطن طرف ته ګورم بیا د مغرب مشرق طرف ته کتلي وو د دوی سفر د مغرب طرف ته و. نو بس د مزل خو ډېر وکړ او ستړي خو ډېر سو خو الله جل جلاله دغه ارمان هم زموږ دلته پوره کړی او تقریبا شپږ اووه ګنټې سفر موږ دلته راوکړ او نورې خبرې به انشاءالله د قیس بابا پر قبر باندې انشاءالله وکړو. او قیس بابا قبر ته زه اصل کې د قیس بابا قبر ته راغلی یم او قیس بابا و څه ته ویل کېږي او د ده نوم څه دی او چا پر ایښی دی او دی څوک له کومه ځایه راغلی دی دغه تعریف هم مولوي صاحب راته وکړه. دا د هلته د ده پر قبر باندې سکشن انشاءالله که د خدای خوښ و هلته به کوو انشاءالله. ټیک صحیح ده. مولوي صاحب دغه چیش دی؟ دا مسجد دی. مسجد دی؟ دا تخت سلیمان دا مسجد دی. دا نومونه وینې چې لیکلي دلته دا نومونه چې لیکلي دا ګرد دا شنارونه پکې راوړل دا بس دا تخت سلیمان سر دی دا ټول دلته درته وګوره ځوان چرلس دغه نه دی دا ګرد هلته خو دغه دی نفلونه یې کړي دي او دا بس دا تخت سلیمان دغه سر دی دا مسجد دی او چونکې دلته خو لږ خلک راځي او ډېر په کم تعداد سره راځي او دلته خو لکه نور داسې بندوبست د مسجد نه کاږي دلته د مسجد بس دغه کناري د مسجد څخه زه بهر ولاړ یم او دلته بس دا نښترې دي او دغه دي دغه بس دا ټول دا تخت سلیمان سر چې کوم دی هغه دغه دی او موږ خو په دغه باندې راغلي زموږ غرض او مقصد خو هم دغه وی بس د الله نبي وی سلیمان علیه الصلاة والسلام ډېر اوچت پیغمبر وی په دنیا کې څلورو باچهانو پر ګردو دنیا باندې باچهي کړې ده په هغه کې یو سلیمان علیه السلام دی پر تمامه دنیا باچهي کړې ده او دی خو مسلمان په دې کې دوه مسلمان دي او دوه کافران دي او په دې کې مسلمانانو کې سلیمان علیه السلام پر تمامه دنیا باچهي کړې ده جنات د په حکم کې وه جنات چې کوم دي دا د په حکم کې وه او هوا د په حکم کې وه او دلته چې تخت راوړی دی هم دا په هوا باندې راوړی دی او دا صحیح تحقیق زما استاد را کړی دی دا زه له خپله ځانه نه غږم او الحمدلله بس خدای پاک د الله نبي و پیغمبر وی الله پاک موږ ته دلته د زیارت هم را نصیب کړ. اوبه د قیس کاکا بابا تعریف او قبر راته وکړي او انشاءالله دلته چې لږ وارسته د قیس بابا قبر دی انشاءالله هلته به بیا هم څه خبرې وکړو انشاءالله. ټیک ماشاءالله سبحان الله. مولوي صاحب دا کمره د څه دپاره ده؟ دا کمره خو اصل کې دا خو د تخت سلیمان پر سر باندې ده نو دا مسافرین حضرات راځي نو هغه په شپه پکې تېروي نو داسې حساب وي چې هغه دوی راتلای نه سي په لارې باندې څه سهولیات نه وي بس دا کمره هغوی دپاره هم بلکل الحمدلله بلکل ډېره غټه د نعمت دی د مسافرینو دپاره. دا کمره کې دلته راوه د کمره پکې ښکاره شه دا ډېره ښه ده څومره محنت یې کړی دی ګوره دورې غټې ډبرې او دغه لغاړې دا ښایسته کمره جوړه کړې ده او دلته یو بله خبر هم ده دلته الله جل جلاله قدرتي او معجزه به وي لا به هر څه وي دلته مار نه پیدا کېږي لړم نه پیدا کېږي خرزنده هسي څوک چا باندې دغه کوي حمله کوي یعنې ضرر رسوي او د ریچ په باره کې اورېدلی دی هغه یږ چې دی هغه میلاویږي کله کله او دغه میلاویږي هغه زمریان او لوان شیان هم میلاویږي خو هغه چا د ضرر نه دی رسولی ماشاءالله هیرن نه دی هوسۍ دا هوسۍ دلته اوس ما ته ګړنګ کې هغه کوم مقامي سړی سوی ما ته وویل دا غرو کې دلته اوس په دې غارو باندې هوسۍ هیرن چې کومه ده هغه نه ننوتې دي دلته ښه ډېرې وي خو بس ډېر ښه ځای دی ولدره شکاش سره دوی بس غایبې سي هیرن هم میلاویږي پړانګ هم میلاویږي هر څه دلته میلاویږي بس او دلته ضرر والا بیا دغه نشته پړانګ خو ضروري دی خو لیکن هغه هم ضرر رسولی نه دی ټیک څه مولوي صاحب د نامه تعارف راته وکړه
دا خو د الله نوم لیکلی دی او دلته قیس بابا لیکلی دی او د قیس بابا دغه قبر دی انشاءالله زیارت ته ورځو. مولوي صاحب ما داسې وتل مولوي صاحب دا اوس دا موږ غره نه راغلي یو او دورې تکلیفونه هم کړي دورې ستړي هم کړي د دې یو مقصد دی یو معنا دا څه معنا ده خدای موږ ته دغه وکړه. دا خو موږ الحمدلله ډېر غټ سفر راوکړ او الله جل جلاله ښه په خیر خیریت سره راپوره کړي. زموږ د کلي خپلې غورلمې ځوانان چې وه 11 کسان موږ را روان سوي وو. دلته چې موږ راغلو زموږ مقصد او غرض څه وایي زموږ مقصد او غرض دا وایي چې موږ تختیل سلیمان ته وخیازو او یو صحابي دی د صحابي قبر موږ زیارت وکړو. دا قیس بابا هلته چې نوم لیکلی دی دا قیس بابا نماژي د ده نوم عبدالرشید دی او د ده نوم چا ایښی دی د ده نوم محمد رسول الله ایښی دی. دا د ګردو پښتنو پلار دی بابا دی دا بابا یې په دغه بولي. د تاریخ کتابونه لیکي یو عالم ما ته خبره کوله ولې حضور پاک علیه الصلاة والسلام وده ته د بطحان لقب هم ورکړی. بطحان د کشتۍ و نس ته ویل کېږي. نو هغه په مورخ والا د تاریخ والا هغه ولې د بطحان لقب یې په دې وجه ورکړه چې دی حضور صلی الله علیه وسلم له راغلی حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولې څه وخت اسلام الله دې نه غالبه کوي الله پاک دې نه مغلوبه کوي غلط سو غالب خو دی الله دې غالبه کړي د اسلام په ټوله دنیا باندې څه وخت په اسلام باندې شکست راځي یا څه کمای پر راځي ول بیا به هغه د پښتانه باندې پورته کوي. د اسلام د حفاظت دپاره الله جل جلاله پښتانه پیدا کړي دي. دا په تاریخ کې لیکلي دي او که بیا څوک د پښتانه تاریخ نه ملي هغه بیا جلا خبره ده. دا خو به ډېر خلک بیا بحث مباحثې وکوي. خو دا صحابي چې کوم دی دا د بنیامین له دغه څخه دی له نسل څخه دی. بنیامین د یعقوب علیه السلام زوی وي. یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی وي. دا په بني اسرائیلو کې دی او موږ چې زموږ دغه خاندان چې کوم دی زموږ پښتنو دغه سلسله سره روانه ده له دوی څخه را روانه ده او بیا حضور پاک علیه السلام وده ته وویل ته خپل وطن ته لاړ شه دغه له لاړ شه. دا اوس دلته راغلی دی. دا یوه خبره ده وطن یې ماته نه دی معلوم چې څه دی خو دا په تاریخ کې ماته معلوم دی چې دی دلته دفن شوی دی او دا صحابي دی او له صحابو څخه الله راضي وي او موږ له الله څخه پر دې خبره باندې راضي چې خدای پاک موږ ته د صحابي د قبر د راتګ توفیق را نصیب کړي په دې غرو کې او چې موږ مزلونه څومره راکړي دي 6.5 غنټې سفر موږ پاروند راکړی دی او بیا په لارې شپه سوې ده 8 غنټې سفر موږ اوس دې غره ته راوکړ او چونکې ډېر خلک دي چې هغه به ډېر زر ورله راوخیازي او هغه د ما دروغجن کوي نه چونکې موږ نه سو راتلی موږ د خپل ځان حساب کوو چې موږ 8 غنټې دلته اوس چې رالو او زموږ ملګري چې دي هغه څه له مخه راوختله او زه خو په خپله چې وم زه په 8 غنټې کې وم خدای پاک راورسولم د صحابي و قبر ته راولاړم. یو وخت کې زه سیند له تللی یم د تبلیغ په سلسله کې. مولوي صاحب ستا سره موږ یو درېدل غواړو چې دا د ویډیو دا جوړه کړي چې مولوي صاحب خبره وکړي. جوړ دی یو وخت کې دغه زه سیند له تللی وم په سیند کې یو غټه هدره او قبرستان وي په سیند کې غټ قبرستان وي نو بیا هغه قبرستان ته موږ ورغلو نو بیا هغه قبرستان کې موږ ما ورته وویل ما ولې دلته خو دا ډېر غټ زوړ قبرستان دی په د ټټا ښار کې نو ما ولې دلته موږ اورېدلی دي چې دلته دغه د صحابه کرام رضی الله اجمعین قبرونه دي. سپین ږیری سړی په عربي ما جواب راکړي ول لا نصدق ولا نکذب ول دا خبره نه دروغجن کوم او نه رښتین کوم هغه وجه دا ده چې دلته صحابه سته قبرونه سته زه یې پازنم نه او دلته خو الحمدلله موږ قبر پازنو له دې مزله څخه راختلی نه سو نن الحمدلله الله جل جلاله موږ ته د صحابي د قبر د لیدلو توفیق را نصیب کړ. یو وخت اصحاب بابا زیارت زه تللی یم پېښور ته هلته صحابه دي او هغه تحقیق حسن جان رحمت الله علیه کړی دی او ډېر سخت تحقیق یې کړی دی. هلته هم صحابه دي 100 ګزه قبر یې جوړ کړی وی نو په دې کې ډېر صحابه شهیدان سوي دي د افغانستان له طرفه څخه خرک شوي دي پاکستان ته بیا یې دلته قبرونه وو بیا د اصحاب بابا زیارت نوم پرې ایښی دی هغه له زه ورغلی یم الحمدلله د هغو صحابه او زیارت هم الله را نصیب کړی دی او خدای پاک د وکي پنجکور کې دي په بلوڅو کې چې خدای پاک مال ته هم وارولی چې هغه د صحابه او زیارت هم الله جل جلاله را نصیب کړي الله دې ټول تر نصیب کړي او خاص کر د الله پاک موږ او تاسې حرمان شریفان له وارولی چې حضور صلی الله علیه وسلم ته هم داسې سلام ور واچو لکه وده صحابي ته موږ را واچو
او کتابونه لیکي چې د انبیا علیه الصلات وسلام او د صحابه کرام رضی الله اجمعین بدنونه چې کوم دي هغه خاورې نه خوري او د شهدا هغه د شهیدانو غم نه خوري. او الله جل جلاله د موږ تاسو ته اوس د حرمان شریفان زریعت هم را نصیب کړي چې حضور صلی الله علیه وسلم هم ورسه او حضرت سلام واچو، حضرت ابوبکر صدیق رضی حضرت عمر رضی هم سلام واچو او الله جل جلاله موږ تاسو را نصیب کړي. بس دا د صحابي قبر دی، الله زیارت را نصیب کړ. الله جل جلاله اشتاق ده. ايوه تعال بالكبر.